بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربانه دی. قتل کو منګوري خار ته غیر مقامی زنانه راځي په دې ما ډیپو سره ملاقات کړ ټول سره آؤٹ اف ډیسټریکټ زنانه راځي او دلته د خیرات په شکل زې په زې دلته کې ماشومان راولي هغه ماشومان له نشي ور کوي څوک وتستنوي څوک سکي څوک معذور کی چا سره چلو کی دلته کې بیا چې په ګران ګران کورونه په کرای باندې والے اوسېږي په خا په خو د منګوري په خار کې د خیراتونه غواړي یو خدای ماشومان زو چایلډ لیبر کم افسر چې دی اته ما چې دی خیراتیانو خلاف سخت اپریشن وکي دا ماشومان چې دي ستاسو هم بچي دي زموږ هم بچي ټول له خدای الواد ورکړی دی هغه ماشومان دې غرمو ته پراته ادبي پیسې غواړي د خلکو په دې باندې نظرونه حکومت ته دې دپاره څه ګامونه نه پورته کوي د دې نو دپاره موږ دا نه وایو حکومت دې دوی له څه وظیفه مقرر کړي خو د دوی سره دا ظلم نه کوي دا ظلم نور زنانې نه نور ظلم علی یو پې د سوات ډېره بدنامي ده غیر مقامی ښځې دې سوات ته راځي په رنګارنګ هوټلو کې پکې هم اوسېږي راځئ تاسو ته جلق ښیو جي چې تا د زنانو دا منظر او د کتل کې وسره دا ماشوم دی چې کم دی ډیسیبل په حالات کې دی بالکل دی ډیسیبل دی خبرې کولی شي پاپړو نور څه نه پېژنې شي پاپړو پاپړو د کوم ځای نوم دې څه دی شو موړو کې نوم دې څه دی نومو عباسو نه څه نوم دی اتار سره راوباسي ورسره دی ورسره سره راوباسي دا ماشوم اته سره راوباسي نو کتل کو تاسو په وړاندې تاسو وکتل او باقي مطلب ډاکومنټري پاپړ ډېر خوښ دی جو اخا مهرباني جی دا راته و تاسو د کوم ځای نه راغلي ګوره خفه کېږه مو دا ګوره د څلوېښتۍ دا واړه واړه ماشومان لکه دا الله به ته مجرم وي خدای له به جواب ته ورکړې د څلوېښتۍ دا ماشومان چې دي که نه دا دې سملولې په دې ته پیسې غواړي که نه ته د کوم ځي زه کوزې بانډۍ یم زما خاوند بله کوزې بانډۍ ته نه سوال نه پیدا کړي د کوزې بانډۍ خلک داسې وکړي د کوزې بانډۍ پښتانه خلک دي دغه خلک دي ولې تا باندې په کوزې بانډۍ کې یو نوم خو ما ته ووایه چنار تنګي یم او چنار تنګي په کوزه باندې کې کم ځای چنار تنګي د چنار تنګي د کم ځای د څوک پکې پیژنې میرزاده د لیکور یم که نه میرزاده څوک دی زما اسخر ده او خاوند مې بله ښځه کړې او موږ د کوره رازغلولې موږ نه ساتي دې ته کوم ځای پاتې کېږي په دې هوټل کې په کوم هوټل کې دلته ګرینګ چوک کې بچي دې څو دي شپږ بچي مې دي شپږ بچي نور بچي دي هوټل کې پراته هوټل کې کار کوي معذوره دی هغه معذوره دی خاوند مې دی الله دې کافر تباه او برباد کړي موږ کور را شړلي ماما موږ د خرچه نه راکوي او بله ښځه کړې هغه په عدالتونو کې د یو نه بل نه غواړي لکه هغه هم دغه غواړي او نوکره کړې د پیسې دا پې غواړي یې خو ورته ووایه دا ظلم نه دی ته وګوره یو شان پروت دی مطلب بل شان پروت دی دا چې ورته پرته دی دا چې دی میډیا کې نو په میډیا کې موږ ورکو خو داسې په میډیا کې ته ورته په کوم انداز باندې موږ له ورکړو چې موږ یوه ورځ نه شو که نه دغه ځای موږ له وګوره چې موږ په ځای کښېنو که نه وله چې تاسو په ځای کښېنئ موږ به الټل وښیو موږ به ځای وښیو موږ به خلکو ته اپیل وکړو زموږ دنیا شی مطلب سوشل ورکر میډیا دنیا شی ده هغو به د دوی دپاره مطلب سالي ځینې وکړي د خلکو نه پیسې راغواړي د وغواړي نو دا خو صفا ظلم دی دا خو مطلب ده چې ځای به کښېنو که نه ماما موږ له دغه وکړه چې موږ په ځای کښېنو که نه دا څه موږ تاسو په دې حواله په دې حواله سره دا وړو یاره جي دا ماشومان ورسره داسې پراته او دور لکه روزانه راوځي او بس داسې ځای په ځای باندې ناستي د دې ماشومان سره دا ظلم دی که نه دی بالکل ظلم دی جي دا ظلم دی صفا ظلم دی خانجي هره ورځ دلته ناست دی پوره د څلوېښتۍ ماشومان ته ووایه دا خو بھائی دې ماشومانان له سہولت پکار دی دوله د پنکې هوا پکار ده ښه خوراک پکار دی صفایي پکار ده دا خو ټوله دوړې دي په دې ماشومانانو لګي دا خو انسانان دي مطلب دی دې هوټل کې پاتې کېږم مطلب خاوند مې مړ دی خاوند مې شته بله ښځه یې کړې ده دا خبرې کوي که نه ته سر جی اوس دی کې دا خبره ګورنمنټ ته دا پکار چې د ماشومانو حفاظت وکړي پوه شي آزاد د ظلم کېږي دې اوس باندې 24 غنټې دغه دې ګورنمنټ ته پته څنګه ولګي دا ګورنمنټ پته لګي میډیا کې دا موږ ټول خبرې کوو چې پته به ولګي که نه پوه شي مسلمانان نه دي
ته کوم ګورنمنت خبرې کوي هغه ګورنمنت ته عمران خان زمونږ خو چې کم دی چې کوم لستړه چې سهار راوځي د ماښام پورې ګورنمنت لګیو د حکمران عمران خان دی کنه زموږ د پټانانو مشر دی هغه ته دا وایي چې د غریبانو تپوس به وکړي پوه شي بس نو دې کې څه خبره دی هغه په خپله نه ویني چې روډ باندې پروت دی د ماشومانو دا څه وجه دی دې باندې څه ظلم کېږي تا خورې چې ته افسر چاله نه مته ماما موږ له دې څه لکه تا ته هیڅ ځای نه نه ده معلوم کنه ما سرته زه راله وګورئ چېرته په ځای کښېنم داسې په لارو کوڅو کې ماشومان مې سملولي دي مجبورۍ ده دا بلې زوی دی هغې دی لوبې خو زوی نه یم زه بانډۍ دا مې زوی نه دی دا زما د خاوند هغې زوی دی ته به کوم ځای کوس ولاړې زه یې خورې یم موږ د بانډۍ یو دا یې زوی دی ته د کوم ځای تو چپ شه خورې موږ ته پرېږده ته د کوم ځای خانه کوزي باندې د کوزي باندې او پلار دې څه کار کوي بل واده کړی دی ها نو کوم ځای پاتې کېږي هوټل کې هوټل کې پاتې کېږي د دې ښځې خاوند مړ دی بل واده کړی دی پرېښودي ده نه یې بچو ته خیال شته نه دغه ته تاسو له دا پکار چې خاوند ته ولوي چې دا بچی دا واړه دي ماشومانان دي ظلم دی نو خو جو نور څه نه کېږي نو د پولیسو په زور باندې دې ماشومانان ته پوزې وکړي دا لکه ظلم دی مچانو ته وګورئ دغه ته به وګوره کتونکو د دې زمونږ د دې ولس خبرې هم تاسو واورېدې د دې خوراکۍ خبرې هم تاسو واورېدې د دې ماشومانو مطلب تاسو د زمونږ په دې ښه باندې هم وکتل یو طرف ته غیر مقامي زنانه هم راځي خو دا وایي چې زه لوکل د کوزې بانډۍ ما الله ته پته چې د کوزې بانډۍ ده بل وایي چې مطلب چې زما خاوند دوه ښځې کړي دي ته یې خپلې که نه تاسو باجوي لوځوئ که پیسې ورسره یو ځای راغونډوئ بیا پیسې څوک جمع کوي ښه نو چې کوم هغه ماشومان دی سملولي دي نور دا باجوي الوځئ یو خو تاسو بیا کمنټس خپل پې مطلب چې څه رالیږئ څه پې کولی شئ دا راته مخامخ دي زه حکومتي ادارو ته هم دا ریکویسټ کوم که هغه تعاون والا ادارې که هر څه د دې سره د امداد وکړی شي کم چې د منګوري رئیس خلک دی زه خو څه نشم ویلی منګوري کې ډېر رئیس خلک دی لږ نه دي مطلب چې هغو داسې چې هغه ثابت مطلب دی چې خاندانونو ساتلی شي د دې غریبانو دپاره څه بندوبست وکړي ځکه چې د وړو ماشومان ته زه ګورم موږ د خپل بچي رعایت شي دغه شان ماشومان موږ لوی شوي یو دا څه چې ولاړ دي دغه شان ماشومان دوی لوی شوي دي څوک مطلب چا سنت پرېښودي څوک سپینګیري شوي دي څوک زموږ په شان په عمر کې دي نو زه خو اول دوی ته سوال کوم او بیا زموږ د چایلډ لیبر چې کومه اداره ده رورو اداره سره پاره ده هغو ته ویم د هغو کسان ځای په ځای باندې ګرځي هغو دې په دې باندې هم ایکشن والي بیا ډیپټي کمشنر ته ویم بیا زموږ مقامي تاڼه چې دلته کوم ده د هغې سیچو ته هم دا ریکویسټ کوم کمې چې زموږ ایجنسیانې دي هغو ته هم ریکویسټ کوم چې په دې کې څومره د دوی دپاره د خیر ګډې کار کیدی شي هغه دې وکړي اجازت غواړم